نن ټایم وکنه هغه ظاهر خبر د پرایم منسټر پاکستان څخه عمران خان صاحب دغه سپیچ دغه نه وځي څخه دغه موږ ټایم لږ نور ایکسټند کړي د خپل ټایم څخه مزید نور ټایم واسه موږ کوم ټایم پرایم منسټر پاکستان عمران خان صاحب څخه دغه پرنس کانفرنس ولغه سره کوم دغه ټیم او میډیا والو د ناسو نو تاسو دا پښتنه کول څنګه کرونا وایرس ته په کوټه کې بلوچستان کې کوم دي د خلک ډیر زیات پریشان دي زائد دون غټه مستام نه لګ څومره چې خلک دون په خوف کې دي دومره یو قسم کوچنیان دي کولایان دي هغه یو قسم سایکوس کنه ولست کله دا په کوټه کې د کرونا وایرس په اړه څه کوم اوله خبره خدا ده چې دا وبا چې کوم دي د په خو هم راتلی او کله کله به داسې وسو چې یو علاقه باندې به وبا راغله نو هلته ډېر مرګ وسو خو هغه به په یو علاقه کې وه د دې وبا اصل مسله دا ده چې دا پینډمیک دی نه په ټولو دنیا باندې راغلی ده او دا دته راده لکه زکام او دا زکام یو بل ته ژر سره لګېږي نو دا خطره ورسره تړلی دی چې د دې څه او د خلکو ژوند ته نقصان ونه رسېږي په دا وجه د دې سره زیات احتیاط چې دی هغه کول دي او په دا چې کوم موږ خوف بولو یا میډیا چې کوم خلکو ته آګاهي ورکوي چې ته احتیاط کوئ په کورو کې اوسئ چې ورته ته د نورو خلکو څخه دا شی ونه لګېږي او دا بچیان مو د دې وبا څخه وژغورل سي وجه صرف دا ده دا پخوا مو وباوې راتلې دا هم راله او امکان دا دی چې په یو څه وخت کې دننه به انشاءالله دا کنټرول سي لارې ورته سته ویکسینې جوړېږي یو څه وخت اخلي دواوې هم تر دونې حده پورې شته چې تر ډېره حده پورې دا په کنټرولېدی سي او مشینري پخوا په پاکستان کې خاص کر او بیا دلته په بلوچستان کې کمه وه یعنې دا وینټیلیټرز و دا شیان چې کوم و چې کوم د دې د علاج سره تړلي دي دا اوس په وافر مقدار تقریبا په هر هسپتال کې موجود دی موږ یو هسپتال یعنی شیخ زاید د دې د آیسولیشن دپاره ساتلی دی چې هغه خلک چې د چا کورونا پازیټیو دی یعنی ټیسټ کې کورونا سته خو دی په خپله ناجوړه چندیا نه دی هغه موږ هلته ږدو او چې ډېر ناجوړه دي چیرې چې د هغو دپاره د مشینو ضرورت دي د اکسیجن ضرورت دي د وینټیلیټر ضرورت دي دا به موږ په فاطمه جناح هسپتال کې ځای ورته جوړ کړی دی شرین خان صاحب د هغه انچارج دی او دا پر هغه ځای باندې موږ کنټرول نو سیستم دا وخت ورته موجود دی او ګورنمنټ د موږ سره کافي کوآپریشن کوي دغه مشینري چې مخکې بالکل نه وه اوس تر ډېره حده پورې پرس وله کله دا چې واړه واړه شیان د ډاکټرانو د تحفظ دپاره په خپله دي هغه هم پوره دي نو مطلب دا دی چې پر هره کوشش به دا کوو چې پر هره سطح به دا کنټرولوو احتیاط به ورسره کوو د خلکو ذمهداري خو صرف دومره ده چې په کور کې کښېني او د خپل بچیان له دې بیماري وژغوري خو د ډاکټرانو ذمهداري تر دا هم ډېره زیاته ده چې کوم مریضان دي د هغو سره دي هغو ته ډوډۍ هم دی رسوي هغو ته دوا هم دی رسوي د کور والا هم لا موږ نه ورایله کوو نو مطلب مې صرف دا دی چې دا وبا ده په دې کې احتیاط لازمي دی خو دا تره مسله نه ده په دې کې په سلو کې د دوو یا درو کسانو د مرګ یا د مړینې خطره وي تر دا پورته خطره پکې نه وي خو یو بل ته چې زیات سره لګېږي د 22 کروړو ملک دی نو که 1% هم سي نو خو 22 لکه سلو دا ډېره لو دغه دا کنټرولېدل غواړي ځکه دا احتیاط لازمي دی زما په خیال باندې ډاکټر صاحب اوس څنګه لکه په کوټه کې خاص کر په بلوچستان کې کوم د خلک په دا خوف کې مبتلا دي کوچنیان دي کولایان دي مثال چې دا ډاکټران چې کوم دي د هغه کسان هغه مریضان چې دغه کرونا وایرس مریضان دي د علاج نه کوي که نه آیا دا خبره صحیح ده چې ډاکټران دا وایي چې موږ سره خپل مکمل هغه کیټ اکوپمنټ نشته چې موږ د مریض علاج وکړو او موږ له هغه څخه ځان محفوظ کړو دا خبره وختي کېدله او دغه ته راوه دا اوس چې کوم پریس کانفرنس د وزیر اعظم روان و په دې کې هم پر دا خبره باندې جنرال صاحب وګیا دي چې دا شیان چې مخکې نه وو دا اوس موږ په وافر مقدار باندې راورسول او ډاکټرانو ته دا وخت دا کټس اویلیبل دي حقیقت هم دا دی چې په دې لږو شپو کې موږ ته دا کټس هم اویلیبل دي او دا مشینري چې کومې ما اوس مخکې ذکر وکړ چې ډېره ګرانه مشینري ده دا وینټیلیټرز دا تقریبا اوس د کوټې په دا څلورو هسپتالو کې خاص کر په دا درو غټو هسپتالو کې یعنی فاطمه جناح هسپتال بی ام سی هسپتال او په سیول هسپتال په دې درو سراو کې موجود دي او په
په لوی تعداد موجود دي. نو دا شیان چې دي او بیا به هم مخته هم دا شیان دا به جاري حکومت ودې ته بالکل چمتو دی او دا پروکي او ایڈمنسټریشن د موږ سره پوره دا وخت مدد کوي. مخکې خو موږ یوازې وو، نو کم کار چې ته په یوازې کې دومره خلک پر غښتلي نه وي. دا وخت چې کم سوشل ورکرز دي، والنټیرز دي، د ایڈمنسټریشن علاوه هغه هم زموږ مدد کوي، ایڈمنسټریشن هم زموږ مدد کوي. نو اوس داسې مسله نه ده، د دې خلکو علاج ممکن دی، د دې آیسولیشن ممکن دی، او چې کوم زیات مریضان دي چې وینټیلیټر غواړي د هغه دپاره هم ټریننګ باقاعده په د دواړو هسپتالو کې موږ ورکوو. زموږ هسپتال یعنې بی ایم سی هسپتال چې دی په دې کې امجد صاحب چې کوم دی دا انچارج دی او د روزانه پر بنیاد باندې نرسز او ډاکټرانو ته ټریننګ ورکول کړي چې دا د خلکو علاج به څه طرح کوو. ډي سي صاحب تاسو دا پوښتنه کوله د ولس لپاره د کوټ ښار لپاره حکومتي څه ډول اقدامات کوم دي؟ دا مکمل لاک ډاون دی او دا په کوم حد پورې وي او کوم روزمره کوم اشیاء دي دا به د عوام ته د ولس ملاویږي که به نه ملاویږي؟ داود صاحب په دې کې ما څو شیان زه دوی ته ویل غواړم. اول خبره خو دغه ده چې موږ پارشل لاک ډاون کړی دی تر اوسه پورې. پارشل لاک ډاون مطلب دغه دی چې د خانې پیینې چې څومره اشیا دي هغه ټوله اویلیبل دي او موجوده دي. د هغه علاوه چې څومره دکانونه او سټورز یا داسې اکټیویټیز بزنس اکټیویټیز چې روانې هغه به ټوله ودرول. کم ترانسپورټ په ښار کې دننه او انټر سټي ترانسپورټ موږ ودروي. نو اوس چې کوم موږ اثرات کتلو او ماحول مې کتئ چې څنګه ماحول دی، خلکو دکانو باوجوده بندېدو باوجوده موږ وینو چې خلک را روان دي و بازار وخواته کور کې نه کښېني. کوم چې ریسپانسیبل سټیزن کار دی هغه دا دی چې موږ غوښتل دوی په کورو کې کښېني، دوی په کورو کې نه کښېني. په دې سچویشن کې اوس دغه کتل غواړي چې آیا موږ تر دې زیات انټینس اکټیویټي له ولاړ سو که نه سو ولاړ. کېدلی چې د دې بعد چې دی اوس موږ کمپلیټ لاک ډاون کوو. کمپلیټ لاک ډاون په سچویشن کې چې کوم خلک بې وجه په روډو باندې ګرځي ناست وي هغه به ټوله لږ موږ اکاونټیبل کوو. څنګه تاسو خبره وکړه د خانې پیینې اشیا په باره کې، الحمدلله وی هیو ګوټ سفیشینټ سټاکس اویلیبل ود اس اور چې موږ خپل کیلکولیشن کړی دی انشاءالله موږ خانې پیینې ایشوز به نسي را. د هغې علاوه موږ دغه هومورک کړی دی که چیرې خانې پیینې ایشو هغه ټیم راځي چې ته هر څه بند کړې. فلحال هر څه نه دي بند، چې کوم د خانې پیینې څومره دکانونه دي، د شیدو دي، د تندوران دي، د بیکریز دي، دا ټوله خلاص دي. نو موږ چې کوم هومورک کړی دی د هغه په لحاظ باندې به انشاءالله ایشو نسي را. ډي سي صاحب څه کوم دا ظاهر خبره ده اوبه څه کومه ده د مرض کوم دی کرونا وایرس دا په ګرد دنیا کې دی او دغه رنګه څه کوم په پاکستان کې دی په کوټه کې دی. دا تاسې څه ایکسپیکټیشن لرئ چې دا کرونا وایرس په کوم حد پورې به کم ټایم پورې دا کنټرول سي او دا لاک ډاون څه کوم دی د سکولان باندې کالجز باندې څه کوم بزنس اکټیویټیان دا ګردې بندې دي دا به تر کومه وخته پورې داسې یو اندازه شته؟ ګوره کرونا نه ذات پات باندې پوهېږي، نه په رنګ و نسل پوهېږي، نه په کاسټ کریډ، نه په علاقه پوهېږي. دا به پھیلاویږي دا خو موږ باید څه کنفرم وو په دې سلسله کې. دا به کېدلی سي په پوره کوټې ښار کې پھیلاو سي. اوس په دې سلسله کې موږ د خلکو سره چې وار ریکویسټ کوو چې برای مهرباني تاسو احتیاط وکړئ، په کورو کې کښېنئ. خلکو ته د دې اندازه نه ده. موږ چې کوم ایکسپرټس دي هغو دغه اندازه لګول ده که چیرې موږ احتیاط نه وکړو دا ناجوړي زیاتېدلی سي. که دا ناجوړي زیاته سوه په دې سچویشن کې موږ کېدلی سي د ډېر وخته پورې سکولان کالجز دا ګرد شیان بند وي. که چیرې موږ احتیاط وکړئ، پریونشن مې وکړئ، په دې سچویشن کې به انشاءالله موږ چاینا ته زر ریکور سو اور زر به زموږ اکټیویټیز سټارټ سي. دا ټول شیان زموږ د کوټې ټول عوام ناست دی، زما د ټولو سره ریکویسټ دی دا زموږ ټوله اکټیویټیز بزنس اکټیویټیز تر څو وخته پورې به دا ټول شیان بند وي، تر څو وخته پورې به موږ په کورو کې ناست یو. دا ټوله ډیپینډ کوي ستاسو په پریونشنز باندې، ستاسو په احتیاط باندې، ستاسو څو وخت په کور کې کښېنئ. اچھا دا راته ووایه ډي سي صاحب څه کوم دا د کوټې تاسو مکمله لاک ډاون چې کوئ دا به بیا د چا په کنټرول کې؟ پولیس کنټرول کې به وي، ستاسو کنټرول کې به وي، د اف سي په کنټرول کې به وي که به فوج راځي؟ ګوره یو شی زه ته وایم چې الحمدلله زموږ اډمنسټریشن ډېر فنکشنل دی، زموږ پولیس فورس ډېر اکټیو دی، زموږ میجسټریټس دا وخت راوند د کلاک په ګلیانو کې په روډو باندې فنکشنل دی، اکټیو دی.
زموږ انجمن تاجران پر سپورټ زموږ سره سره دی، زموږ د ترانسپورټ اسوسییشن پر سپورټ را سره دی، او چې کوم پبلک چې اویرنس لري د هغو پر سپورټ را سره دی. سو فار زموږ په لحاظ باندې چې کوم د کوټې سچویشن دی هغه پر زموږ په کابو کې دی. البته داسې خلک چې اویرنس نه لري هغه یقینا دا وخت په روډو باندې راوتلي دي، د هغې علاوه ټول خلک په کورو باندې دي. زموږ په لحاظ باندې وی آر فولي اکټیو، زموږ کار ټول سم روان دی. دا هم دا د ګورنمنټ ډیسیژن دی، د ګورنمنټ چې هر طرح ډیسایډ کړي اف دې فیل لایک چې آرمي دې راسي ښه خبر د آرمي همیشه زموږ خپله اداره ده، همیشه فنکشنل وي، فعاله وي. فار کلیمټي کې د موږ سره سره ده، که چیرې دوی راځي موسټ ویلکم. اچھا ډي صاحب بله خبره ده، مثال اوس کوم دا خلک چې فار ایگزامپل دا کیسه اوږده سي، دا خو داسې سپیسیفیک ټایم نه دی چې کرونا به تر دغه ټایم پورې خلک تر دې ټایم پورې په کور کې، که دا خلکو په دا کور کې 2-3 میاشتې اوسي که نه، دا به مخکې بیا څه کوي؟ ځینې هغه خلک چې د هغو پرایویټ کمپنیانو کې دارو کې یا ډیلیوریز باندې کار کوي، د هغو انکم نه راځي او د هغو راشن ختم سي، د هغو نور دارنګه بیماریان وي، نور دارنګه معاملات، دا بیا خلک بیا څه کوي؟ د ګورنمنټ اول شی خو دغه دی چې د کوم خلکو سیلریز دی هغه خو نه دي بندي، هغه خو روانې دي. چې کوم خلک د چا سره جابس کوي یا په مختلف پرایویټ ارګنایزیشنز کې کار کوي نو د هغو هم فی الحال سیلریز روانې دي، داسې بندي سوي نه دي. ایشور چې راځي هغه د ډیلی ویجز والا هغه راځي. د ډیلی ویجز والا دپاره چې دی اول خو ګورنمنټ هومورک خپل کوي، لګیا دی، کیلکولیشنز کوي چې څومره زموږ به د دوی دپاره راشن پکار هغه راشن به دوی ته سپلای کیږي. په دې وخت کې چې کوم دا ټیم رول راځي هغه د علماء کرام غه راځي. علماء کرام باید چې کوم زموږ صاحب استطاعت خلک دي هغه د سینسټایز کړي، هغو ته د دغه خبرو کې چې کوم ستاسو آس پړوس کې نزدیک څه تر خلک دي چې هغه ژغ نسي کولی، شی غوښتلی نسي، سفید پوشه خلک دي، هغو ته څومره مدد، څومره کومک، څومره مرسته چې کولی سي هغه باید چې ورسره وکړي. نو که چیرې موږ د یو بل سره په هومورک کې لګیا یو، یو بل سره په کاپریشن کې لګیا یو، موږ دا شي سره هینډلولی سو. بله خبره دغه ده چې چیرې تاسو ویل که چیرې دا ډېر وخت سره وسولو، ګوره فار اس د لایفز اف د پیپل از امپورټنټ. چې کوم خلکو ژوند دی هغه موږ دپاره ډېر ضروري دی. که د دې دپاره موږ فاینانشل لاسز کوو، که د دې دپاره موږ بل نقصان کوو، نو د خلکو ژوند دا وخت ضروري دی. فاینانشل لاسز چې دي هغه سیکنډري دي. ډاکټر صاحب ستا غاړې ته راځم، یعنې ډېر داسې خلک دي په کوټه کې چې هغو اوس هم د مکمل آګاهي هغو ته نشته د کرونا وایرس په وانه سره. دین علاوه کوم احتیاطي تدابیر دي هغه کوم کول دي؟ که ځوانان سي، که زاړه سي، که کوچنیان سي، که زنانه سي، که نریانه سي. زیاتره خلکو ته د دې آګاهي نشته. وجه دا ده چې زموږ خلک چې دي هغو کې تعلیم کم دی. اکثریت خلک زموږ په کلو کې اوسي، په شاوخواو کې اوسي، دا شعري چې کوم آداب دي په هغو باندې لا تر اوسه پورې سر نه دی خلاص. نو دا احتیاط چې کوم دی دا یقینا دا خبره ستا پر خپل ځای ده. خو دا وخت د ملک ټوله میډیا او بلکې د دنیا ټول چې ټي وي چینلان دي هغه په دې باره کې آګاهي ورکوي او خلکو ته سره خلاصېږي او خلک ډېر څه جنس زده کوي. بیا سوشل میډیا موجوده ده، هغه څه هم تر ډېره حده پورې خلکو ته دا چې کوم بنیادي څه احتیاطي تدابیر دی هغه رسېږي. خو غونډ شیان چې کوم دي هغه دا دي، اول چې خلک څونه یو د بله څه لرې وي نو دا ناروغي و یو بل ته نه سره لګېږي. دا تر ګردو ضروري دی. یعنې اجتماعاتو ته نسي ولاړ. دا ضروري نه ده چې لمونځ په جماعت وکړي، لمونځ کول ضروري دی، فرض دی. که کله داسې وبایي صورت وي نو په کور کې کول پکار دی او داسې ډېرې مثالونه موجود دي. ډي سي صاحب یو خبره وکړه چې پر علما کرام باندې ډېره لوی ذمهداري ده د دې چې خلکو ته دا شی ور په ګوته کړي چې تاسو یو ځای مه راځئ. دا ضروري نه ده چې ته جماعت ته راسئ، پکار دا دی چې پر خپل کورو کې لمونځونه وکړي. نو نتیجه به دا وي چې یو بل ته به دا ډېره نه لګېږي. دغسې موږ سکولونه ورته بند کړو، نورې داسې ادارې مې بندې کړي چې چیرې خلک ډېر سره دغه کېدل. هوټلان بند شو چې په لوی تعداد به خلک پر کښېنستل. نو دا اوله خبره ده چې خلک دې په اجتماع کې نه کښېني، ډېر دې نه سره کښېني، تر کورو دې محدود وي، نو دا بیماري نه ورسېږي. یعنې دا بیماري داسې ده که ته ورغلې د بله ځایه دې کور ته نه راوړه دا نسي درتلی، نو ته په کور کې کښېنه مه ورځه، د خلک د خپل بچیان جن مه ژغوره. دویمه خبر په دې کې دا ده چې څه مجبوریان د خلک به ځي د خوراک شاک دپاره به ځي او سامان به راولي، ډوډۍ به راوړي، دی تناره ته به ځي. هلته بیا دا خبره ده چې دی به دا کوشش کوي که دته یو زکام وي یا بل چا ته زکام وي هغه باید چې یا ټیشو پیپر استعمال کړي یا یو داسې ځای د لاړه توکي چې د بل چا څه لرې پر چا باندې مخامخ نه ور ټوخي، او که ټوخی ورغلی نو باید چې خوله د ګریوانه و خواته کړي.
که دی اووم ټوخي نو هغه د پر خپلو کپړو به راسي او دا کپړې چې دی پرېمینځي په پریولا دا وایرس ختمیږي بیخي په اساني باندې لاس هر وار منځل پکار دي هر وار څه مطلب دا چې کله تا موقع پیدا که کور ته راورسېدې اول د لاس په عام صابون چې کوم دا زموږ د کور دی په دا یې ومینځه دا وایرس ختمیږي دا یو خوبي په دې کې سته چې دا بیا پر دغه باندې نه پاتېږي موږ خو مسلمانان یو د 5 وخته لمونځ کوو نو که موږ دا خپل اودس پر قراره وساتو او که ویې وارل ماته لمانځه نو دا مسله خو په خپل حل سوله دا د لاس منځلو دا ډیره ضروري ده بیا موږ پر یو ځای ډوډۍ سره خورو دا د کور زموږ یو نظام دی پر یو دسترخوان ګرد فیملي سره کښېني پکار دا دی چې پر فاصله سره کښېنو پر دونه فاصله که یو کوچنی ونږي یا بل څوک ونږي دا یو بل ته دا لاړه نه سره ورسېږي د دا لاړې څه بیخي زیات کېږي د هوا څه چندیان نه کېږي تر اوسه چې کوم انفارمیشن اویلیبل دی دا لوی دغه چې کوم دي احتیاطونه دا ضروري دی یو څه احتیاطونه بیا زموږ پر سطح دي یعنې د ډاکټرانو پر سطح چې د هغه دپاره څه کټس پکار دي چې موږ مریضانو ته ورځو لکه اوس چې ذکر وسو هغه کټس اوس اویلیبل دي په هسپتالو کې اوس هېڅ مسله نه مشینان پکار دي که یو مریض ډېر سخت شو هغه د موږ سره اویلیبل دي هغه موږ بیا دا زموږ چې کوم طالب علمانو د ډاکټرانو لکه د بولان میډیکل کالج طالب علمانو دا موږ ګرده فارغ وکړو هاسپټالان مو ورته بند کړو هغه هم کوشش دا وکړي چې تر مریضه پورې نیسي ور او د دا مریضه څه دی ته دا بیماري نه وله کېږي نو دا شیان چې دي دا ډېر ضروري دي او خلکو ته دا پکار دي چې یو د بل څه پر فاصله باندې واوسېږي د یو څه وخت لپاره د ګورمنټ لخوا څه کوم دي تاسو مکمله تعاون دی که تاسو میډیسن ډیمانډ کړي یا کیټ ډیمانډ کړي یا سټریچر ډیمانډ کړي کوم څه تاسو ضرورت دی هغه مطابق تاسو ډیمانډ کړي هغه د ګورمنټ لخوا مکمله تعاون دی په اول سر کې موږ ته مشکلات وو اوس موږ ډاکټرانو څخه شکایت هم وکړو ایډمنسټریشن سره ملاقاتونه هم وکړو لیکن دا شکایت تر ډېره حده پورې په بلوچستان کې کم از کم دا شکایت اوس نشته چې کوم څه زموږ په کار وو کوم ډیمانډز وو دا تقریبا تر ډېره حده دوی موږ ته راپره کړي دي او پر هغه مخکې به داسې وو چې یو څه فیصلې به دوی په خپله وکړي او بعد کې به په پریشانه وو د ډاکټرانو سره به یې سلا نه وکړې نو په دا کې دوی یو کمیټې د ډاکټرانو جوړه کړه چې 10 کسان پکې کې دي په هغه کې د آی پی ایچ دا کم د احتیاط لپاره یو بالکل جلا اداره ده چې د بیماریانو د روکتام لپاره استعمالېږي پریونشن سایډ دی دا د دې مشر چې دی سکندر صاحب هغه هم پکې موجود و د میډیسن د ډین په توګه زه پکې موجود وم داسې 10 کسان پکې موجود دي نو اوس هغه موږ چې کوم سفارشات تر سیکرټري صاحب ورسو هغه بیا تر ایډمنسټریشن پورې رسي او بیا تر ډېره حده پر هغه باندې عمل کېږي نو موږ دا وخت مطمئن یو چې ایډمنسټریشن د موږ سره پر یو پیج باندې دوی زموږ مدد کوي او د هغه علاوه دا وخت څه خلک والنټیر هم مخته راځي هغه زموږ سره کومک کوي خلکو ته دا چې کوم احتیاطي تدابیر دا پر یو څه کاغذانو باندې لیکلي موجوده دي هغه ورته وایي او د خلکو پورې رسي چې ته کاغذ هم ورکوي نو پر دې طریقه موږ دا کوشش کوو چې هر سړی تر یو حده پورې خبر شي چې لږ تعلیمي هغه هم خبر شي هغه بیا په کلي کې خلکو ته وایي چې دا د احتیاط کول پکار دی یو کوشش دی په احتیاط دا راګرځي په دې کې احتیاط تر علاج ډېر بهتر دی ولې چې علاج ډېر ګران دی او دغه احتیاط ډېر اسانه کار دی یو احتیاط دی خلک د یو څو عمر لپاره په کور کښېني څه مالي نقصان به وي هغه په خپل ځای کم دي کوشنز دي یو دا پوښتنه کول دي د کوم دا صرف انسان زخم تر انسان پورې دا مرض اخیستل کېږي که د حیوانانو زخم د اخیستل کېږي چې کوم د حیوانانو څخه اخیستل کېږي هغه اول سر و دا وخت دا مرض د یوه انسان څخه بل انسان اخلي ځکه انسانانو ته احتیاط کول پکار دی چې دوی پر هغه ځایونه کښېني چیرې چې ډېر خلک موجود دي لکه هوټلینګ دی ماجد دی جلسه ده جلوس دی دا شیانو څخه باید چې ډېر لرې اوسي ډي سي صاحب اوس مثال په کوټ ښار کې که موږ وګورو زه د کوټې ډي سي یم په دا کې څه کوم بیا دوی ما دا خبره هم زه کوم نن چې زیات کړ نشیان څه کوم دي یا نور دارنګه خلک چې وي چې هغه په دې بیمارۍ کې که ته ورته وایم د باندې یو اثر نه کوي نه دی دا خبره اکسپټ کوي هغه تاسې کنټرول کړی دی د کوټې ښار کې خبره داسې ده موږ به خپل پبلک چې دی هغه به بچاو په هر صورت کې د دې دپاره که چیرې موږ فورس استعمالو که مزید سخت اقدامات کوو که چیرې د خلکو ګرفتارۍ ضرورت پیښ سي د خلکو دکانو بندېدو ضرورت پیښ سي د خلکو ترانسپورټ بندېدو ضرورت سي موږ یې کوو لیکن څه انفرادي خلکو دپاره یا څو کسانو د وجې
موږ پوره پبلک لایف چې دی هغه په خطرې کې نسو اچولی. ډي سي صاحب ټایم نه موږ خپل ایکسټرا ټایم اخس د داسې یو خاص میسج شپه تفصیل باندې ولسته چې ستا کدارنګي د کوټي پبلک ته زما ترګور ډول دغه پوینټ دی چې دا ډېره ښه موقع ده که ته جنت حاصله یم دغه موقع ده که چیرې دوزخ حاصله یم دغه موقع ده. ذخیره اندوزي مه کوئ، شیان ګران مه خرڅوئ، د کورو د باندې مه راوځئ، چې کوم ستاسو کورو څنګ ته سفید پوشه خلک دي د هغو خیال وساتئ، او چې کوم خلک چې دا وخت ضرورتمند دي د هغو خیال وساتئ. غالبا انشاءالله د دې د وجې به تاسو ډېره فایده پورته کوي. که چیرې ته د موږ سره کوپریشن نه وکړي دا ناجوړي پھیلاویږي، او د دې پھیلاوېدو د وجې چې څومره خلکو نقصان کیږي د هغه به وبال پر تی باندې وي. برای مهرباني دا ښه شرعي پوینټ دی. زه تاسو ته بله خبره درته وکړم چې کوم زموږ د اډمنسټریشن او د ګورنمنټ د لحاظ باندې ده هغه دغه د تر هغو چې ستاسو کوپریشن د موږ سره نه وي را سره موږ دا وبا ته شکست نسو ورکولی. که چیرې موږ د کوټې والا، موږ د بلوچستان والا، موږ د پاکستان والا ټوله په یوه پلیټ فارم باندې یو، متحده یو، او ټوله چې څنګه سرکار یا ګورنمنټ راته وایي د هغه په لحاظ باندې سټپس واخلو انشاءالله دا ته به شکست ورکولی سو، او دا وخت لرې نه دی. ډاکټر صاحب ته کوي میسج ورکړي؟ ترګور د لوی میسج دا دی چې د خپل صفایي خیال وساتي، لاس همیشه مینځي، کوچنیان ودغه ته نه پرېږدي چې لوبې کوي، او خپله د اجتماعاتو څخه چې ډېر خلک شنې د هغه ځایه څه پرهیز وکړي، هلته ولاړ نه سي تر یو څه ټایمه پورې دا بیماري کنټرولېدلی سي په اسانۍ باندې. لکه څنګه چې تاسې وکتل دوی دواړه ډاکټر صاحب هم ډي سي صاحب هم اورنګزیب بادني صاحب د کوټې ډي سي دي، هغو کوم مجلسونه تاسو پورې در ورسول، تاسو سره خبرې وکړي. یقینا دا ګرد عوام لپاره دي، دا ستاسو دپاره دي، په دې باندې عمل وکړئ. ستاسو ژوند څه کم دی، ستاسو ځان څه کم دی، دا ډېر زیات قیمتي دی، دا تر هر څه قیمتي دی. که ځان وي نو ژوند شته، که ژوند نه وي نو هېڅ هم نشته. نو ظاهره خبر ده دا احتیاط څه کم دی، احتیاط احتیاط په هر ځای کې تاسو وینئ، سوشل میډیا باندې هم، الکترونیک میډیا باندې هم، په پرنټ میډیا باندې هم ولس هم څوک خبر یا هغه بل ته خامخا آګاهي ورکوي. نو دا احتیاط ډېر زیات کول پکار دي، دونه بیور هم نه دي کول پکار. نو احتیاط وکړو، احتیاط له مېلمنو سره، پروډکشن ټیم سره. راکړئ اجازه، د خدای په امان.